أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سورۃ غاشیہ و ابتدا کے تخویفات منکرین تا بشارت و مومنان تا دنیا کے بعض خلق داسی دی چاغی کارونه کوي کار چې کوله کېږي نو داغې نه وروستو د هغې نتیجه سره وځي کار باندې بیا دی خپه کو خوشحالی نو دا دواړه قسمه خلک یي آخرت کې به هم په دغسې قسم خلک یي دنیا کې به کارونه کړي نو آخرت کې به په هغې باندې خپه یي د هغې د وجې نه به په عذاب کې خوشحالی دا دوه قسمه خلک یي نو کم چې دنیا کې کار کړلی او دنیا کې ځان ستړی کړلی خو خلاف قرآن او سنت خلاف د دین او د شریعت ځان ستړی کړلی نو دی آخرت کې بم یصلی نارا حامیه جهنم ته بځي جهنم د بعضې دیله چې کمې سزاګانې ورکولی کېږي د هغې څه تذکره وه ګرمې اوبه به یې خوراک به وله وینې زوي خوراک به وله غسلیني خوراک سربیږي او بل چې دنیا کې کار کړی د قرآن و سنت مطابق نو دی به په خپل عمل باندې خوشحالی راضي به وي نو دی به جنت ته ځي اوچتو جنتونو کې به یې د هغې صفتونه ذکر کړه بېهوده خبرې به پکې نه وي په دې کې چینې به وي روانې به وي بهیږي به تختونه به وي اوچت اوچت په دې کې ګلاسونه به وي ایښودې شوي تکیاګانې به وي سب په سب را ایښودې شوي قالینونه به وي غوړولې شوي د هغې تذکره وه یو خبره پکې دا ده چې کم چې مشران دي کم چې سیاسی خلق دي د هغې دپاره پکې څلور خبرې دي اوښ ته وګوره څنګه پیدا کړی شوی دی اسمان ته وګوره څنګه اوچت کړی شوی دی غرونو ته وګوره څنګه ودرولی شي دي ځمکې ته وګوره څنګه غوړولی شوې ده دا څلور خبرې ذکر کوي چې سړی په سورلۍ باندې سور دی نو د هغې تذکره ورته کوي نو بیا وایي چې دی لږ کته ګوري جو اوښ دی چې بره ګوري جو غر دی اسمان دی چې لږ کته ګوري جو غر دی چې ښه کته ګوري جو ځمکه ده نو څه ورته ښکاري دغه څلور څیزونه ورته ښکاري که نه دی روان دی بیابان کې روان دی ځنګل کې روان دی نو د سره یو اوښ دی
لپاسه په اسمان دی، مخې ته غر دی او لاندې ځمکه ده. بس بیا تخویف ورکوي منکرینو ته. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، آیا نګوري دا خلق اختا څنګه پیدا کړی شوی دی. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، او اسمان ته نګوري څنګه اوچت کړی شوی دی. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، او غرون ته نګوري څنګه ودرولې شوي دي. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، او ځمکې ته نګوري څنګه وړولې شوې ده، څنګه خوره کړې شوې ده. فیها سرور مرفوعه، پدې کې تختونه وي اوچت اوچت وي، دنګ دنګ تختونه وي، کټونه وي، ډېر دنګ وي. چې دنګي څومره دنګي نو بازي خلق بګوي د 500 کال په مزل به دنګي، نو 500 کال مزل سره کې کټ تبخيږي، دا وګران شي. بیا چې کټ نه کوزيږي چې بیا به یا بازار نه ورځي. نه الله رب العزت ویو دا سګران نه دا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، نګوري دا خلق اوخته څنګه پیدا کړی شوی دی. اوخ څومره دنګ دی، خر دی نو خر، اس، قچر وغیرہ په دې باندې خلک سورلی کوي، خلک په دې باندې بار وړي، نو بار دې په اسانه باندې اوچتولی شي. سړی به سورلی کوي نو په اسانه باندې دې ته خطې شي. لیکن اوخ دی نو اوخ ته خطل نه کېږي، او د وسنګ خېږي. نه الله رب العزت دې ته خلکو ته وغي خی وتا قدرت د الله دې اوخ ته چې ګورې نو اوخ ته چې کله ته خېږي ته سورلی پکې سامان وته اوچته نو هغه ته کینی ښه کته کینی نو حالت ته خېږي سامان وته خېږي نو هغه بیا پاسي روان شي. دغه سي اکټ چې وسایل جوړ کړلی پر زیره برچت ته چت نه چتونه دی بازي زیونه داسي چې هغه په سلو چت باندې چت دنګي سلسل باغی کې سل چتای زیات وکي باندې بګی داسي چې هغه کته و کوزيږي سمره و کوزيږي کته ډېر شي چتونه. نو دې خطل کو زیدل چې کیږي نه په لفټ باندې کیږي. باندې خلک هغه ځان ستړی کوي دا په سړو باندې چې خې هغه باندې خو وخت لګي، نو نن دغه حالت کې بٹن دباو کا کې نه پکې ودرېږي پکې بس بل سات کې کم طرف ته چې تو تل غواړي کم چت ته زه چت کې ودی کوس کی. الله یا فلا ينظرون الى الابل، کله لب خبره کړي وي چې لب وای نو آئے کې بدا سے آلات په کې لګې دي چې هغه به کینی پاسي کینی واچت کته کیږي وا پر پورته کیږي با ورپسې وای واقواب موضوع ګلاسو نه یې خو دې شوی نو ورپسې وای الى السماء كيف رفعت یو په کې داو اسمان دو ګورا څنګه کړی شوی دی. نو دلته کې سرور مرفوع اوچت وي څنګه چوتي دا په بیا لقینا الله رب العزت دا دومره غټ اسمان اوچت ول آسان دي. یو تخت به کټ وي ستورو په شان دغه ګلاسونه دي کوبونه دي دا لوخي پراته وي حوض کوثر وبدي چا چې ته اوس کې فلایز نو آباد او چرې بیا تګ نشي.
نیل السماء کیف رفعت د اسمان ته ګورې څنګه اوچت کړی شوی دی، نو بیا د ستورو ته ګورې څنګه ایښودی شوي دي. دلته یې ګلاسونه به موضوعاتونه ایښودی شوي. بیا ورپسې وایي ونمارق مصفوفه، بالښتونه به یې ایښودی شي، ګیر چاپېره ایښودی شي، مجلس یې جوړ کړی ګر باندې خلکو څلور ګوټه جوړ کړی او بعضې خلکو جوړ کړی نو ګول یې جوړ کړی. نو دغه کې سپونه الله وی الارض کیف سطحها، نه ګورې ځمکې ته څنګه فراخه کړې شوې ده، څنګه غوړولې شوې ده، دغسې به غوړېدلي که نه. اشاره پکې دې ته هم ده چې هغه د جنت د یو جنتي ځمکه، د یو جنتي پلانټ جنت چې دی نه هغه به د ځمکې نه زیات وي. بل دا وایي هغه تختونه دي، تخت دی نه هغه اوچت کړی شوی دی، نو خیجي ورته نو د اوښ په شان دی به ورته خیجي، څنګه چې اوښ ته سړی خیجي. نو دا چې هلته کې چوت لاړ شي نو دا اړقېږي که به نه اړقېږي، دا دومره اوچتول دي. نو الله وایي اسمان ته ګوره څنګه اوچت کړی شوی دی، نو دغسې کټ به اوچت کړي که نه. نو ورپسې دا به اړقېږي نه، هغه به سړی پکې یریږي دومره دنګ چې لاړ شي. نو الله وویل الجبال کیف نصبت، غرونو ته نه ګورې څنګه ودرولې شي، اړقېږي دا څه اړقېږي خو نه. بیا به دا کټ څومره چې دلته کې وړوکی خس کې کټي که نه او دومره دنګ لاړ شي، نو بیا به سړي سترګې تورېږي راغورځېږي به. خلک لږ معمولي دنګوالی چې دی هغه نه برداشت کوي، هغې خپې رپېږي، سترګې تورېږي. الله وایي دا کټ چې دی دا به کټ دومره وړوکی نه وي، څومره به وي څومره کټ به څومره وي وي دا نو کټ به هم دومره غټ وي. ښه مګې به شان کې څوک وایي کبډي کې هم کولی شي پکې. او ځمکه څومره پراخه ده، یو ادنا جنتی ته جنت میلاویږي د دنیا لس چنده میلاویږي، نو یو کټ پکې څه شی دی. بل دا وایي که دا انسان کې نه راوستي نو بیا ګرځاسي ناکام مشري، که وزیر هم ناکام وزیر، که بل څه شی صدر شوی، وزیر اعظم شي، بل شی شي، بل شی شي، هر شی چې او چې دا کارونه پکې نه و ناسې بس یو شی نو. نو الله وایي افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آیا نه ګوري دا خلک اوښ ته څنګه پیدا کړی شوی دی. ستا طبیعت چې دی نه هغه به د اوښ په شان دی، صبرناک به څومره صبر کوي، خوراک ولا نه ورکوي نو مونږ لګیا صبر کوي. څومره بار پې اوچتی، څومره بار پې وړې، څومره لرې پې وړې نو وړېدله. بله خبره کوي دا وخو سیاسي سړي ته ووایه ته هم دا چل کې اوښ په شان دی، کار د یو دی، دی به راځي دروازه به ورته وټکوي هلکه راوځه چې ځو ستا کار وکړو. دا سیاسي دا کامیاب سیاسي دی. نو د اوښ په شان طبیعت به هم به تاله به کار کوي، هم به تا پسې درځي، ستا بوج به وړي، ستا کرایه خپل ګاډي کې وړي. ښه ستا کار دی که کار به ستا یې او ستا وزیر دی، ستا مشر دی، ستا ممبر دی، ستا ناظم دی، څه بل څه شی ده، ګڼ شیزونه دي اوس پکې. هغه به تا پسې راځي، ستا دروازې له به راځي، نو تا به ځان سره بیایي. چې کار نه کوي هلته کې چې کله ووټونه لانۍ شوي نو یو شان حالي، او کله چې ووټ وشي نو بیا بل شان حالي. ناول په دعا لاس به سلامونه کوي، او کله چې جنازې او لاسنې پیغې شي نو هغې هر یو له ځان رسوي، او کله لاړ وشي سړي پسې او ستا
تپوس بده کې ستا پلار څنګه دی، ستا نیکه څنګه دی. ډېر ښه سړی و، زموږ سره ډېر ښه تعلق و. مدر اسلام زموږ سره مړي هغه به 15 کاله وې شوي، دا ته پته هم نه لګېدلي. نو داسې کار نه کېږي، کار کوې نو بیا صحیح کار وکړه. عزایم بس تا اوچتي سبق غټ کار نه بکې، غټ غټ کار نه بکې، نو د دین کار نه بکې، نو د خلکو د اصلاح کار نه بکې، د خلکو د فائدې کار نه بکې. داسې نه چې خپل جیب ډکې، نه یو زموږ خلک داسې خپل جیب ډکوي، خپل جیب ډکولو پسې نګالي. سګې ځان له پراپرټي جوړوي، پردو پټو مایې ځان هغې باندې څه قصې پې جوړېږي، نو پردي پټي خپل کي ښه پردو پټو ډیلري بیا پراپرټي جوړوي ځان له. ویل السماء کیف رفعت، الله وایي وګوره د اسمان ته نو څنګه اوچت کړی شوی دی، نو څومره فایدې دي پکې، د ورځې ګوره نو د شپې ګوره څومره فایدې اسمان نه تا ته میلاوېږي. دې کې نور دی، نو دې کې سپوږمۍ ده، نو دې کې ستوري دي، دا فایدې پکې ګوره. هغه اسمان نه تا د باران راورېږي، دا فایدې دي ستا. ته به هم دغسې خلکو له فایدې ورکې، هغه خلکو له فایدې بندې کړې، مګر خلکو ته فایدې میلاوېدې. چې ته کله راغلې ته ممبر شوې، هغه کټ شوې. دا ګڼې قصې خلک کوي لګیا دي، دی اوس ځان مالداره کوي که نه. هلته کې خلک مخکې موبایل کې چې سره به کارډ واچو، نه هغه پیسې لګې وې، نه جوړ کړو دا به 1 روپۍ به ما ته راځي، 100 روپو کې 1 روپۍ ما ته راځي. خلکو نه سرات روړ کوي، خلک دی ځان له سوال کونډۍ ته ناست دی، 1 روپۍ هر سړي نه علي، سوچ موبایل استعمالوي، 100 روپۍ اچي 1 روپۍ پکې دته ځي. د رڼا فایده ده، د باران فایده ده. نو دلته کې اسمان کې لارې هم دي، پکې هم دي، ورپسې رستم راځي. نو دا د باران پیدې دي، نه دا باران دا اوبه چې نه دا کنټرول کنو خلکو ته ورسوه. دغه د باران د اسمان نه چې ګورې نه، اسمان نه رڼاګانې دي، نو دغه رڼاګانې دا هم د خلکو ته ورکول غواړي که نه. اسمان په شان دی شغه عزایم به ستا اوچتي، دا نه چې ستا عزم به دا چې کله زه ممبر شمه، زه وزیر شمه، زه صدر شمه، نو د ټول نه اولنی کار به دا کوم چې قادیاني نه وخت د کفر خبر ختموم. داسې مه کوه، بلکې زه هغو لپاره کار کوي، هغو لپاره مه کوه. ته د مسلمانانو مشر یې که نه، د مسلمانانو وزیر یې، مسلمانانو ممبر یې، مسلمانانو صدر یې، ته د غیر دینو کار ولې کوې؟ هغه دی کافر مرتد دی، نو هغې باندې چې کومه فتوا لګېدله، هغه خبره په ځای باندې وساته. ویل السماء کیف رفعت، بعضې وایي چې کله زه ممبر شمانو دلته کې به تاسو له ډمخانه جوړوم، هر وخت کې به تاسو بیا به تاسو پکې هم ډمان کېږي، ښه سکول به دله کولاو کوم دلته کې په هغې کې موسیقي زده کېږي، معمولي څیزونو پسې، خرابو څیزونو پسې، دې پسې خطی. والجبال کیف نصبت، غرونو ته نه ګورې څنګه ودرولې شوي دي، غر ته وګوره که نه. دې په ځای باندې ولاړ دی، استقلال په ځان کې پیدا کا. دی کله یو طرف ته ټوپ وایي، نو کله بل طرف ته ټوپ وایي، نو کله بیا په ماته شي تاو به وشي، او ټوپونه مه وهه، قرار یو ځای باندې ودرېږه، په یو کلک ودرېږه.